الرحمن الرحیم د ټولو ناول زه شکرګزار یم د منیجمنت چې څومره هم دلته ملګري ناست دي چې داسې یو ښایسته پروګرام یې ارینج کا په داسې دور کې چې ډېر مشکل دور نه دا خلک را تیر شو او بیا یې خلکو ته یو دا میسج ورکولو کوشش وکړه چې زمونږ پښتون کلتور کې پخپله ډېرې ښایسته خبرې اوس هم موجودې دي څه داسې خبرې دي چې موږ نه رستو شوي دي څه نورې مخکې راغلي دي خو که داسې پروګرامونه جاري وساتل کیږي انشاءالله زمونږ د کلتور هغه پازیټیو ایمیج به بیا مخکې راشي دوم زه د دې ماشومانو شکرګزار یم چې دلته پارټیسیپیشن وکړه په دې پروګرام کې مختلف قسمه حصه یې واخیسته په ډفرنټ سیګمنټس کې خاص کر د یوه ماشومه ده چې کم کمپیرینګ یې کو ریئلی امپریسیو ډیر خوندور کمپیرینګ دی وکړه د بک لانچینګ سیرمنی چې کم میډم وکړه حقیقت دی چې زمونږ د زنانو اواز دلته ډیر غلی پاتې شوی دی هغه خپله د زړه خبره هغه خبره چې کومه په دې کلتور کې موجوده یوه زنانه محسوس کولی شي د هغې مخکې راوستلو د کتاب نه علاوه بیا ډیر کم شیونه دي چې مونږ هغه مخکې راولو نو حقیقتا مونږ حوصله افزایی کوو د هغې خور چې کوم دا کتاب لیکلی دی او د خپل زړه آواز د زړه خبرې کولو کوشش یې کړی دی زمونږ کلتور کې ډېرې ښې خبرې دي هغه که زه درته شمارم هر سړي ته تقریبا پته ده میلمستیا ده د دې نه علاوه داسې خبرې چې نور د دنیا کلتورونو کې مونږ وګورو نو هغه شی نه نشته دی خو که زه د خپل کلتور په ځینې بدو خبرو باندې غلی پاتې شم دا به هم د خپل کلتور سره بیا ناانصافي وي څه خبرې زمونږ د کلتور داسې دي چې هغه ورکول غواړي مثلا زمونږ په کلتور کې د زنانو سره چې کم قسم زیاتی کیږي د سبق په حوالې سره زه خپل بچی ته زیاته توجه ورکوم خپل لور باندې زه هم چې نه خیر دی د پردي کور د څه پې کوم چې زه سبق پې وایم دا زمونږ په کلتور کې دا شاید نه دی پکار چې دا را چلیږي او پکار دا ده چې داسې پروګرامونه لکه دا نن چې مونږ راغونډ شوي یو د داسې پروګرامو په ذریعه باندې مونږ دا میسج ختم کو چې نه بچی چې کومه ده دا د بل کور ده نه دا زما بچی ده که بل کور ته ځي هم بیا به هم د چا بچی وي هلته د چا به هلته د کور رڼا وي دا نمونه شیونه زمونږ په کلتور کې شته دي مونږ ته پکار ده چې مونږ یې ومنو اول او منلو نه بعد بیا مونږ ختمولی شو نو په دې خبرو باندې غلی پاتې کېدل نه دي پکار دا خبرې پکار دي چې مونږ مخکې راولو او په یوه مهذبه طریقه باندې په یو داسې طریقه باندې چې زمونږ ډېر خلک په دې خفګان هم نه وکړي هغه مونږ پې پوه کړو چې یاره دا کم شي دپاره زه لګیا یم دا د دې خلکو د بهترۍ دپاره لګیا یم څه خلک به وي چې زمونږ په داسې قسمه اکټیویټیز باندې د خپلې ناپوهۍ د وجې هغه به ګیلمن هم وي خو مونږ بیا هغوی ته دا پیغام ورکوو چې زمونږ په داسې نمونه اکټیویټیز کې همیشه مثبت پیغام وي څه داسې منفي پیغام زمونږ رسول په یو صورت هم دغه نه وي چې مونږ یا خپل کلتور ته یا خپلو خلکو ته نقصان ورسو نو زه غواړم چې دا کم دلته ناست کسان دي هم دا منیجمنت هم دا ماشومان هم د میډیا ملګري چې دا میسج مخکې ورسوي او زمونږ کلچر چې کمې خوندورې خبرې دي کمې د کار خبرې دي مثبت خبرې دي هغه دنیا ته ورسیږي نو یو ځل بیا زه ستاسو ټولو شکریه ادا کوم ډیره مهرباني